الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمیم الله پویږي په معنا د دې حروفو. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. نزول د دې کتاب چې قرآن دی د طرفه د الله نه دی چې ډېر زورور او حکمت والا دی. ما خلقنا السماوات والارض، نه دی پیدا کړي منګه اسمانونه او ځمکه، وما بینهما او څه چې دی په مابین کې دي، الا بالحق خو په حق سره، واجل مسمى او تر یو نیټې مقررې پورې. والذین کفروا عما انذروا معرضون، او هغه کسان چې کافران شوي دي کله چې د هغې یرونه وشي نافرماني وکړي. قل حضور ورته ووایه ارأیتم ما تدعون من دون الله، تاسو سوچ کړی دی هغه چې بلې تاسو ما سیوا د الله نه، ارونی ما ته لږ وښیئ ماذا خلقو چې د هغې کوم مخلوق دی، هغې څوک پیدا کړي دي من الارض په ځمکه کې، ام لهم شرک فی السماوات یا هغې لره شراکت دی په اسمانونو کې. ایتونی بکتاب من قبل هذا، روړی ماته یو چیټ، روړی ماته لیکل، روړی ماته ثبوت مخکې ردینا، او آثرت من علم یا س آثار س نښه س نشانی د پوینا، ان کنتم صادقین که تاسو رښتوني یې. ومن اضل ممن يدعو من دون الله، او څوک زیات بېلارې دی د هغه چا نه چې بلنه کوي ما سیوا د الله نه، من لا يستجیب له، هغه چاته چې قبولوالی دی نشي کولی، الى یوم القیامت تر ورځې تر قیامته، وهم عن دعائهم غافلون، بلکې هغې خو ردي د بلنې نه ناخبره دي. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء، او خلق چې کله راجمع کړي شي نو دغه شریکانان چې دي ګڼي دا به ردي دشمنان شي. وکانو بعبادتهم کافرین، او د دې د عبادت نه به منکر شي. منګه سوره احقاف شروع کو. سوره احقاف مکی صورت ته او 35 یعنی 35 آیات لري، 15 آیات لري او 4 رکوعونه دي. ټوټل پکې 644 یعنی 640 کلمات دي او 2498 حروف دي. پکې د دې مخکنی صورت سره مناسبت ته او هغه دا دی چې په هغې کې واقعات هغه په تفصیل سره ذکر شوي او د قیامت ذکر پکې مختصر و، او په دې کې د قیامت ذکر په تفصیل سره ذکر شوی دی. الله پکې دا خبره کوي چې هغه څوک چې هغه د غیر الله نه مدد غواړي او هغه ذموار او نازولي هغه حقداران ګڼي، دغه خلق باطل فرست دی. حمیم الله پویږي په معنا د دې حروفو. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، نزول د دې کتاب چې قرآن دی د طرفه د الله نه دی. کم الله؟ العزیز چې هغه ډېر زورور دی، الحکیم حکمت والا دی. هغه داسې کارونه کوي چې د هغې مثل هم څوک نشي ورکولی. نو په دې وجه په مخلوق یې پوره کمانډ دی، خو حکمت والا دی، مخلوق له یې مهلت ورکړی دی. ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق، او هغه چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړي دي او دې په مابین کم کائنات دی په حقه پیدا کړي دي، واجل مسمى تر یو نیټې پورې. یعنی دا یو لوبه نه ده، یو تماشه نه ده چې فضول دي، صرف هغه ټیم پې پاس کول دي او نور څه حیثیت او حقیقت یې نشته او مفروضه ده. نه، د دې کائنات یو حقیقت دی، او د دې کائنات په باره کې به الله پاک تپوس کوي، د کائنات د هر یو څیز په باره کې به تپوس کوي، تر دې چې الله پاک به د انسان نه د ونو بوټو په باره کې هم تپوس کوي. حدیث مبارکه دی چې قیامت کله راځي نو دا به د انسان د لاسه راځي چې دا انسان به د الله پاک مهیا کرده هغه ماحول چې دی دا به خراب کی، چې کوم د د ساه اخیستو په کار راځي، کوم د د زندګۍ په کار راځي، کوم د د خوراک په کار راځي، دی به په دې دنیا کې دومره چې کوم دی نو شر خور کی چې د هغې په وجه باندې به هغه اونو بوټو ته هم نقصان ورسي.
د ده د لاسه به هغه اونې بوټي ختم شي چې کوم دله سا ورکوي، چې کوم د ده دپاره ساګانې صفا کوي، د ده د لاسه به غرونه ختم شي چې په کومو کې رده خوراک دی. نو قیامت به راشي او الله به ترې تپوس کړي دا دې ولې ختم کړو؟ دا خو ما پیدا کړو او دا خو ما د کائنات د وجود دپاره پیدا کړو. نو ته څوک وې چې تا زما دا انعامات د مخلوق نه واغستو؟ الله پاک وایي د دې هر یو څیز یو حقیقت دی او د دې حقیقت په باره کې به زه تپوس کوم. والذین کفروا عما انذروا معرضون، او هغه کسان چې کافران شوي دي کله چې هغوی ویرولی شي نه هغوی اعراض وکړي. یرولی کېږي د څه نه چې ګورې الله پاک به حساب کتاب کوي، الله پاک به ستا سره دا حساب کتاب کوي چې کله هر یو څیز ما پیدا کړو، کله د هر یو څیز په باره کې تا ته پته وه چې دا د الله مخلوق دی، کله تا ته دا پته وه چې دا ټول طاقت او قدرتونه د الله دي، او هم الله پاک زما د مرضۍ خلاف چې کوم کار کول غواړي کوي. نو بیا تا ولې په هغې کې بل څوک را شریک کولو؟ تا ولې په هغې کې نور نازولي کتل؟ قل حضور ورته ووایه ارأیتم، تاسو سوچ کړی دی ما تدعون هغه څیز ته چې تاسو ما سوا د الله نه بلې، که هغه څیز هغه انسان دی او که هغه ګټه لوټه ده من دون الله ما سوا د الله نه، اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، ما ته خو لږ وښیې چې په دې ځمکه کې د هغوی مخلوق شته، هغوی څه پیدا کړي دي یا د هغوی کم شراکت دی په اسمانونو کې. ایتونی بکتاب من قبل هذا او آثرة من علم، مالا د قیامت نه مخکې په هغې باندې ثبوت راوړی یا یوه نښه خو راله راوړی که نه د خپلې پوهې مطابق. ان کنتم صادقین، که تاسو په دې خپله دعوه کې رښتوني یې. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، او څوک زیات بېلارې دی د هغه کس نه، څوک سیوا بېلارې دی د هغه کس نه، څوک زیات ګمراه او جاهل دی چې هغه بدي ما سوا د الله نه، هغه څوک چې له ده نه قبولوالي نشي کولی په ورځې د قیامت. که چېرې دی په ورځې د قیامت باندې د شفارس او د شفاعت تمه کوي نو هغوی د ده نه قبولوالي نشي کولی بلکې قبولوالي څه کوي وهم عن دعائهم غافلون، هغوی د ده د بلنې نه ناخبره دي، به ترې نه انکار وکړي. د څوک بللی دي، کله یې بللی دي، چا ورته ویلي دي؟ الله پاک وایي زیات جاهل او ګمراه د هغه کس نه څوک کیدی شي. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء، او کله چې خلک را جمع کړي شي په ورځې د قیامت باندې نو دا دی چې څوک بلي نو هغه به د ده دپاره دشمن شي. ولې؟ الله پاک به د هغوی نه تپوس وکړي، د عیسی علیه السلام نه به تپوس وکړي عیسی علیه السلام تا ورته ویلي چې زما عبادت وکړي، فرشتو ته به وایي تاسو ورته ویلي چې زما عبادت وکړي، عزیر علیه السلام ته به وایي تا ورته ویلي چې زما عبادت وکړي. یې به د دې نه خفه شي چې موږ کله ویلي دي، دا په موږ په کوم ګناه کې راګیر کړو، دا په کوم ځای کې او په کوم څیز کې موږ راګیر کړو او د څه دپاره م راګیر کړو. الله پاک وایي په ځای د دې چې هغوی د دې په عبادت باندې خوشحاله شي، د دې په عبادت باندې هغوی چې کوم دی نو د دې سپارس وکړي، د هغې په ځای باندې به هغوی د دې نه خفه شي چې دی بار بار شیخ عبدالقادر جیلانی ته وایي ته دا چلو کا او ته دا چلو کا او ته دا چلو کا، او خواجه صاحب ته پکې دا چلو کا او ته هغه چلو کا او ته تر ذموارې او ته به مونږ بخې او ته به زمونږ دعاګانې قبلې نه. الله پاک به ورته وایي لږه تا ورته ویلي د دعاګانو د قبلېدو هغه ته د خپل ځان فایده لټولی شي نه. الله پاک وایي هغه خو اولیاء الله دي، هغوی به د دې نه خفه شي. کله ته مونږ ویلي مونږ هم الله ته ملامته کړو، د الله په مخ کې زمونږ داسې صفات بیان کړو، هغه الله مونږ له دا رتبه راکړې وه، هغه الله زمونږ د کړو په وجه باندې زمونږ د محنت په وجه باندې مونږ له دا رتبه راکړې وه. تاسو مونږ دومره اوچت کړو چې د یو انسان دپاره شر او دغه چې کوم دی نو دا خیر هغه الله ورکوي او تاسو زمونږ نه د شر او د خیر تمه کوله. الله پاک وایي په ځای د دې چې هغوی د دې سپارس وکړي چې او بلکل دي زمونږ له بند نیسلې وه او خدای پاک دې پرېږده، هغوی به ترې نه خفه شي چې موږ خو د الله بندګانو دا موږ سره کومه. الله پاک په خپله ښکاره وایي چې کله خلک راجمع کړي شي د هغه چې دي کوم نازولي ذموار او سپارسیان ګڼل هغه به ترې نه خفه شي، هغوی به وایي دا هم څه چل کړي دي وکانو بعبادتهم کافرین،
او د دې د عبادت نه به انکاریان شي. عبادت ته به صرف او صرف بدلی به څوک ورکوي؟ الله به ورکوي. پیغمبر علیهم الصلاة والسلام یو ورځ مسجد نبوي کې ناستو، یو مېلمه راغی او مېلمه ورته وی وږی یم او تږی یم، د لرې نه راغلی یم. پیغمبر علیهم الصلاة والسلام که د خوراک څښاک دپاره څه میلو شو، پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته وی ورشه او د بیبیانو کورونو ته جدا جدا اواز وکړه، نهو واړو ته، که د هر یو په کور کې د څه ومونده دله راوړه. ابو هریره لړ واپس راغی، حضور هر یو بیبي ته مې ور وټاکو، خو هغې وایي بغیر د اوبو نه په کور کې هېڅ هم نشته، صرف اوبه موجودې دي. نو پیغمبر علیهم الصلاة والسلام صحابه ته اعلان وکړو، څوک شته چې زما مېلمه له مېلمستیا ورکړي؟ زما مېلمه له، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مېلمه له څوک شته چې زما مېلمه له مېلمستیا ورکړي؟ صحابه خاموشه شو. حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه پاسېده، یا حضور زه یم، زه به ستا مېلمه له مېلمستیا هم ورکړم، زه به ورله د شپې دپاره بندوبست هم وکړم او زه به یې خوشحاله کړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی بویې ځه. هغه لړ کور ته ځان سره یې بوتو. بیبي ته وی د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام مېلمه مې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوښه راوستی دی. ورته وی ښه دي ګډي، وی کور کې څه شته؟ وی د یو کس خوراک دی، یو زیمه تا هم نه ده خوړلی، نو یو زیمه ما هم نه ده خوړلی، تا هم نه ده خوړلی، دوه ماشومان مې دي هغه هم وږي دي، هغې هم نه ده خوړلی، خوراک د یو کس دی. یو تا مېلمه راوسته او ورته وایي څه به کوو ورسره؟ نو د فقې دا مسله ده چې د ټولو نه زیات حقدار ماشومان دي. ځان به نار پرېږدي، ماشومانو له به ورکوي. هغې ورته وایي زه به هم ګزاره وکړم، ته به هم ګزاره وکړي او ماشومان به زه وغولوم. مېلمه ته به یې کښېنو او ورته وایي ټیک ده، صحیح ده. بیبي م ونه خوړه، طلحه رضی الله تعالی عنه هم ونه خوړه. ماشومانو تر څه وخته جړل جړل اوده شو، بس هغې روټۍ را واغسته، ډیوه یې بله کړه، هغه ته یې روټۍ کېښوده. طلحه رضی الله تعالی عنه ورته وایي دا ډیوه وایي هسې څه پړک پړک کوي، دا سمه کړه. بیبي ته وایي، بیبي د پردې نه اخوا هغه ورته وایي رایې کړه لږ ټیکې کړه، چې هغې له یې ورکړه نو هغې په تیلو کې ډوبه کړه نو مړه یې کړه. نو طلحه رضی الله تعالی عنه به ورسره هسې ګوتې موتې والې په هغه باندې چې یاره دی وایي چې دی خوراک کوي. بیبي هم دغه شانتې پاتې شوه. حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه چې کوم هغه هم ونه خوړه او مېلمه یې ښه موړ کړو، ورته یې بستره سمه کړه، سار شو. حدیث مبارکه دی د نسائی شریف، چې کله د سارې مالي لمونځ له لړو، پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ورته مسکي مسکي کېده. ورته وایي طلحه مېلمه سره دې څه وکړو؟ ورته وایي حضور ستا د دې رخسار نه ما ته پته لګي چې الله تا ته زما ال ویلی دی، ته ووایه چې ما څه وکړو. هغه ورته وایي جبریل راغی او ما ته یې وی چې نن الله پاک د خپل شان مطابق ټوله شپه خندلي دي، چې څه اعلی مېلمستیا یې ورکړه ابو طلحه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مېلمه له. داسې خوش قسمته خلک وخه وی الله د خپل شان مطابق خاندلی دي. نو په دې کې یو پوینټ دی او هغه پوینټ څه دی؟ دا ټول کمال یې د بیبي و. که هغې ورته وي چې خپل کار به کوي او زمونږ د هغې په شان دی وماله ولنه مړه که په خپل کور کې به چې د ګوپي او د الونه سیوا څه شی نه خوړلي او تا ته به وي وړه دې راله شین که په بینډو باندې او په ساګونو باندې، که ته په یو ورځ کباب او دویمه ورځ چرګ خورې نو شکر نه وباسي. او هغه داسې بیبیانې وي ښه، نو ټول کمال د بیبي و. هغې ورته دا ونه وي چې نه 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 به زه خورم، ته څنګه انسان یې او ته خو نارینه یې پیدا کوله که نه. هغې ورته وی زه به هم ګزاره وکړم، ته به هم ګزاره کوه او الله یې صفت کړو. الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام چې داسې بندګانې نو د هغې د بندګۍ بدله زه ورکوم، او چې هغې یې د بل چا نه نازولي ذموار ګڼي نو وکانو بعبادتهم کافرین، هغې د هغې د عبادت نه منکر شي. موږ په خپله محتاج یو، موږ په خپله د بل شفاعت ته محتاج یو، موږ په خپله باندې تمه لرو چې الله پاک به وبخي
او وبم بخي که نه. او تاسو وایئ چې زما د پلانکي لمن نیسلې ده او د پلانکي لاس مې نیسلې ده او ما به ځان سره پورې باسي، زه تا پیژنم نه. نو الله پاک وایي انسان اگه عبادت کې نو الله پاک کل اختیار وګڼه، د الله عبادت وکړه، د الله نه وغواړه، الله ذموار دی، الله نازولی دی، د الله نه ما سوا نور نازولی داسې نازولی نشته چې هغه ته پورې بسي. بسم الله الرحمن الرحیم.